بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن اشترى شيئا مما يقال أو يزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله ومراده بعد القبض. فجي مريس يبدأ خيار عيب مسائل شروع او ان شاء الله نن ختمه و آسانم دي. مسله دا بیانې صاحب د قدرت یو سړي یو شی واخیستلو داسې شی چې کیل کېدلو وزن کېدلو کیلی شی لکه پخوا به غنم کیل کېدل په یو خاص لوښي به خرڅېدل یو وزني شی لکه وسپنه نن سبا غنم هم وزن کېږي. مثلا من واخیستل من به بعضو کې عیب اوموندو بعضی غنم چې هغه خراب او عیب پکې اوس حکم مشتری لدا دی یا دې ټول واپس کی او یا دې ټول والی دا سینه شي کولای چې نیم والی او نیم واپس کی ولګي کې تفریق د صفقې دی بای باندې به او قبل التمام دی ول قبل التمام دی ځکه چې کله بيع کې خيار عیب وي نو بيع لا تام نه مونږ ویلو اگر چې قبضه شوي او چې کله خيار رؤیت وي خيار شرط وي او قبضه شوي نو به بيع تام وي. ګورئ دا ومن اشترى شيئا څوک یو شی والی مما هغه شی یقالو چې کېل کېږي یو نوعي والی مثلا غنم او یوزن یا وزن کېږي لکه وسپنه فوجد ببعضه عیبا بعض کې عیب وموندي نو حکم ورله د مشتری ته د عیب په وجه باندې رده کله یا ټول واپس کا او اخذه كله یا ټول واخلا ومراده بعد القبض د مراد د صاحب د قدرت د امام محمد رحمه الله بعد القبض مساله ده ځکه قبل القبض چې دی هغه کېلی وزني وی کنه وی هغه کې قبل التمام تفریق د صفقې راځي نو اختیار ته ملاويږي. ګورئ دا قبل القبض ولي لأنه إذا كان قبل القبض لا يتفاوت الحكم عندنا بين المكيل والموزون. هيك مكيل موزوني فرق نشتري وغيرهما في أنه لا يجوز التفريق الصفقة برد العيب خاصة قبل القبضي إنه التفريق ده صفقي كول نيمة غسل لا خواسم بجائز ندي قبل القبضة وندلت مراد بعد القبضة ده وجه ده موليسب لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد مكيلي شكل ديو جنس نيلك غنم دا دسي لك يو شيء نو ته اوس داسې کې عیب به وجه نیم واپس کې او نیم اخلي داسې لکه یو شی نیمې او نیم واپس کې او نیم اخلي دا خو تفریق د صفقې راولي واوره فهو كشيء واحد دا ولي یو شی دی الا ترى انه يسمى باسم واحد تقول نه دا په اسم واحد مسمى کیږي لکه وهو الكر لکه یو کر غنم یو من غنم یو دړی غنم یو کیلو غنم نوم ته یو خستل کېږي نو داسې شو لکه شیء واحد او شیء واحد کې د عیب په وجه څوک دا نشي کولی چې نیم واخلي او نیم واپس کي پوهېږئ په تفریق د صفقې نشي کولی کله نشي کولی قبل التمام بعد التمامي کولی شي او دلته خو بیه کې عیب پروت دی او چې کله بیه کې عیب پروت وي خیر عیب موجود وي نو بیه لا تام نه وي نکوز دا زین علی زین نالی تفرق د صفقې راځي پدن لګي خبره باندې پیږي کنه ازړه قصه خو یاد ده کنه چې خیرایت کې قبل سره به تام کیږي چلانی شوی بیانې تام خیر شرط کې قبل سره به تام کیږي چلانی شوی بیا نه تام او خیر عیب کې سره د قبضیم بیا تام نوی او تفرق د صفقې بعد التمام سیده خو قبل التمام نه دی سي دلته عیب دی دلته قبل التمام راځي دا شي نشي کوله. وهو الكر ونحوه وقيل چا پکې لا فرق کړي برو ګوري دا صورت له دې چې کله یو لوخي کې خرج کی نو دا شي نشي کوله چې نیم والی او نیم واپس کې په وجه که دوه لوخي کې یو لوخي کې مثلا دړیو بل لوخي کې دړیو یوه کې ابو یو کینو به د شي کولای شي چې کوم عیب دی واپس کی ځکه دا به حکم دی یو صفقې کې وي به نه دي
اورا وقيل هذا اذا كان في وعاء واحد دا مسله چټول بالیا بټول وبس کې دا لدا شکل یو لوخي کی وین کان فی وعاین او کچری ډیر لوخ دو لوخ کی فهو بمنزله عبدین نو به دې حکم د دوه غلامانو دی یو کې وی یو کې نوینوال ته حکم دا دی یو بس کول شي حتى يرد الوعاء الذي تر دې جواب بس کول شي وعاء هغه وجد فيه العيب کوم کې چې مندل دی دون الاخر ولې څه پیګه پیسانه مسلې دي برو ګوري جی وس عیب نه دی هدایت ما غنم واغستل من پاغي کې د نیم من د نیم غنم مستحق وروته خالد وی الله خزما دي بس قاضي فیصله وکړه هدایت د نیم غنم ورکا او په نیمو پیسو په خپل بای واپس وکا نو دې صورت کې تفریق د صفقیر علیک اساس سوچ شو هدایت باندې هغه براخ السلام او نیمه واخستل دې سبب کې ویجی دا بعد التمام راغله بعد التمام او تفریق د صفقې چې بعد التمام راشي بس ټیک دی را دي شي یعنی هغه چا باندې چې تفریق د صفقې راشي غل اختیار نه ور کوي دا ال ور کوي چې قبل التمام وي دلته بعد التمام دی ما یو ختم شوی ها یو سوال به کې پیدا کیږي وایو ګورئ ولو استحق کچری مستحق روت بعضه د بعضی غنم مثلا فلا خيار له به مشتری د خيار نشتره في رد ما بقي چې بینم قران خالد ویولو د نیم واپس درواله پیږي کنه وجه سره لانه ولا يضر التبعيد زکه دلته غنم داسې شی دی کې طبيعي ضرر نه ور کوي یبه کنه کنیم شم سبا خو نه کوي چې کوم دا خو داسې شی نه دی موږ مخکې ویلو که تاسو سوچ وي اصل او فرع کې چې اصل شي هغه په طبيعي سره هغه ته نقصان نه رسی فرع کې رسی دا خو اصل دی کلی وزن شي اصلي نو کني دم نیم ویوړه بقیو ته نقصان نه رسیدلو نو طبيعي نقصان نه ور کوي والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقه الاكبر وګوريږي اعتراض کولای شي چې یار هدایت باندې تفرق د صفقه را لیکنه او را لې نیمه پاتې شو نیمه تلاړه صفقه په متفرقه شو پیږي پی او لا تمام نه د قبل التمام د لحاظ خیر او تورک کنه نه رسې پی څنګه تمام نه ده بيد نیم غنم خود خالدو هغه اجازه لا نو ور کړي نو غنم ټول غنمو کې خلابه تام شوی نه و جواب داري مولوی سی بيع پرزا د مالک نه پرزا د عقد تام کیږي عقد زو مبای څوک چې مستحق مالک او خالد اگر ازینوم خیر دی زه عقد ما زما پرزا تام شوی نو بيع تام د تام کتفرق د صفقه رااله اسرا دي شي والاستحقاق چراله لا يمنع تمام الصفقه دا نه منې کوي چې صفقه دي نه تام دا وللان تمام ما ذکر صفقه لا تام کیږي ذکر تمام والد صفقه چې د برضا العقد ویلا برضا المالک مالک پر رضا خو نه عقد خذوما وهذا اذا كان بعد القبض دا صورتونه لو چې کله قبضه شوي وي او کچري قبضه نه شوي اما لو كان ذلك قبل القبض له ان يرد الباقيه الاكبر وګورئ هدایت معنی ممن غنم خرڅ کړه لا قبضه مینه دا ور کړي نو بیا تام دا صفقه تام دا نه دا تام او به کې د خالد نمرو وتل تفرق د صفقه په هدایت منراله او قبل التمام راله لہذا خيار وته ورکی ورته واپس وورا اما لو كان ذلك كشلو دغه استحقاق قبل القبضه نو به له مشتري جائز ده يرد الباقيه چې باقي واپس کی ولی ما من تفرق د صفقه راله دا ولا دام دي تفرق الصفقه قبل التمام تماموالي مخکې راله قبضه نه و شوی چې قبضه نه شوی تمواله نه راغله وان كان ثوبا فلو الخيار الاكبر وريجي کپڑا ما نه دواخ سللس غزا پای کې 15 غزا د خالد وروتله وس بس کوي وسم هدایت ته مشتری ته خيار دي ولی کپڑا کې تبعیض چې دا ضرر کپڑے ته ورکی اگر کبا تام شوی دا نیمه چې دا خالد ویسی کنه نیمه کپڑا نو دا بقای نیمه چې کومه هدایت سپاد شي دلته دغه تقسیم چې تقسیم دا دغه تقسیم د مبیت ضرر ورکی د بقایته په کپڑا کې یادو مخه پوه نه شولې پی انو دا د سیده لکایب او چې بعد تمام ویم واپس کولې شي
نه رسیږي. وإن كان ثوبا بعد التمام وای بعد القبضه ځکه هلته تام سره د قبضې نه تام. وإن كان ثوبا کچری کبړوي فلو الخيار هدایت خيار دی به مشتری دا ولې لأن التشخيص ځکه هغه کې تقسیم کول تبعیض دا پکې عیب دی. وقد كان وقت البيع او دا عیب خیال مو د بيع د وخت نو ما چې کله خرڅول کنه اما صدها خالدی سو ما دا کار کړو. دا اعتراض نه جواب دی. دا هدایت چې ما ته د نیمه کپړه راکړي دغه هو بای تم نقصان دی یار پوره ورکړي ونی مو ورکړي وین نقصان بای د خپل لاس او پردیش ولې خرڅو. وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق هذا چې استحقاق ظاهر شو بخلاف المكيل والموزون الته نشي وبس کول ځکه الته تبعیض ضرر نه ورکاو. وې چې دا بخوانی کپڑے مسله ده نن سبا کپڑا چې دا کنه دي کې تبعیض ضرر نه ورکي. ها 4 میټر کپڑا ته چې سرغټ سړي کپڑا تی کیږي هغه کې تبعیض ضرر الته به ورکي. اوس پورا تان دین ولته نقصان نه ورکي لنډه دا د نقصان ورکي کني ورکي دی له اعتبار وي پیږي به کو نقصان ورکو واپسې خيار به وي کني ورکو نه به. ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها او كانت دابة فركبها في حاجته فورزا. مریشب هدایت معنا وین زواخست لپاغي زخمی و دوله دوايي شروع کړه هغه کې یو پیره به وایو نو دا دلیل درازه دي چې بس پیرازي دي. اگر چې هغه زخمی و عیب دی خو عیب معنی دا دوا کول دا رضا د سره دی عیب نشي واپس کوله. یا می به سروي خرڅ کړو او دا به خپل حاجت ته سور شو لاړې په غاړې می به خرڅ کړو او څه حاجت او سره دین یې به کې ولیدلو او بهم په غاړې کې سور شو خپل حاجت به پوره کوسي واپس کوي نشي واپس کوله. عیب نه پس دا کارو کو عیب لیدلو نه پس پیږي په ازي ورلا. ومن اشترى جاريه چاوین زواخ السلف وجد بها قرحا باقي کې زخم مندلو فداواها دوايي ولا مشتري وکړه او كانت دابتن یا سارویو مثلا غاړو فرکبا سور شوفي في حاجتي بخپل حاجت کې فورزن دا رضا ده ولي مليسب رضا په دوه قسم نه یو صراحتن رضا وي یو دلالتن وي. دا تصرف کول بکی دا دلالتن رضا ده لأن ذلك دليل دا دلیل قصده الاستبقاء دا دلیل د قصد د استبقاء چې د ځان سباقي په دې قصد دا ده بخلاف خيار الشرط. ها خيار الشرط هدایت معنی میګاړې وخرڅ کړي دي درو ورځې ته خيار ده اوس په کې دا یو ځې بل ځې لذي راځي دا دلیل د رضا نه ده ځکه خيار الشرط کې خو خلک هم ګوري کنه ازمایش کوي چې ټیک ده که ټیک نه دی د استعمال د پاره د ازمایشي ګوري بخلاف د خيار شرط کې لأن الخيار هناك ذکرت اختیار ول چې بس بیا تام شو د الاختبار چا د پاره امتحان نه پیږي کنه د سی وایا لأن الخيار دا خيار چی خيار شرط کې د اختبار د بری سره یو ګوري چې خدای کنه دي نو که خیالم به کني واپس به کوم نو خيار د دې د پاره او دغه وانه بالاستعمال د ازمایش پچا کیږي اختیار بچا کیږي استعمال کیږي نو فلا يكون الركوب مسقطا التصريدل دا خيار نه ساقطي عيب کې ساقطي. وان ركبها ليردها على بائعها او ليسقيها او ليشتري لها علفا فليس برضا. ما غساروي دي دا پسور شو دیر بار چې بای ته واپس کی به عیب دی به کې واپس کومه دا رضا نه ده کولی شي یلکه یو پیر به موږ بغ دی ښا ساروي دي ما به خرڅ کړي عیب دی به کې او سور شو به دیر بار چې وبول بوزي او یاد سور شو به دیر بار غیا ولا اخلي بازار لذي باغي دوی نه به سور شوی دي دا ټول قصې چې د دلایل د رضا نه دي پوه شولې به گاڑی سے ولګوا گاڑی ما په هدایت خرڅ کړو واپس په کې سور شمال راولي دلیل د رضا نه دي واپس کول شي او یا تیل به ختم شوی تیل له بوتللو نه دا دلیل د رضا نه دی واپس کول شي ګوره تا سور شو پکې ښا وین رکبها گاڑی ساروی باندې سور شو لیرد چې دا ساروی واپس کی باندې تا او لیسقیا دا چې ابوس کی بدغي ساروی باندې دابه باندې
او لیشتری لها یا واخلی دغی دا بیر بار علفن گیا میا دیر بار بسور شو فلیس بیرزن دا رزان دا امر رکوبو لرد فلانه سبب الرد چې دیر بار بسور شوی چې بای دی و بس کینو دغه خو درد سبب دی داسې وکین نو دا خو واضحه خبره ده دا خو سبب د چا دی درد دی نو رد خو بغیر د سبب نه کیږي سبب به اختیاري له برد کیږي سوري کې به ورولي به او د سقي کې او غیا خستلو کې دا د دوه صورت دي توجه جي ابول بوزي ابو قصدا ابول راوړیا غیا ول راوړي کچری دل لابودي ود دینه چې بدی سور شي ضروري ود سورې د خبره بل څه طریقه نه و نو دغه صورت کې دلیل د رضا نه د څنګه چې قدرت مولا بیان کړي امام محمد رحم الله پوه شلې په او کچری د سره بل سر و پاغي وبر وړې و دیلا غیا راوړې و دیلا بل گاړې و چې هغه کې تیل دل راوړې و یا چې د مصری ته خودلې دی راوسته و بل څه طریقه ور سره کېدله لابودي ته نه و تاسو پیږئ کنه نو ګره به دلیل د رضا دی چې سور شو ولې سوريږي تاسو سره خو دا خو ضروري نه و والجواب في السق واشتراء العلف محمول دا محمول له علامه اذا كان لا يجد بد منه شکل د دې سورې دلونه وبوله بوتللو د بارا غیا راوړلو د بارا خلاص نه و ولی خبر مالا پورانه کړې دا سوریدل ضروری اوس وبنوي بوتلو ورلا وبوله بوتلو خو بغیر د سوریدلې بوتلل شو او دا بهم سور شو د دلیل درازه دی ولی سوریدلې غیاله بوتللو بغیر د سوریدلو پړی نه نیولې وی بوتلې شو دا بهم سور شو ولی سور شو دلیل درازه به نه دی رسیبي ها کسوریدل ضروری څه مطلب حیوان داسې حیوان دی کسور پې نشي قابو کولې نشي سړی کمزور دی بغیر د سوریدلو نه بولې نشي وبوزېلا غیا زیلا ضرورت دی او یا یو طرف ته کی سامان پروت دی که جوه کې بل طرف ته دا کینه نینو یو سیټ غاوړي دی وخت کې ضروري د سوریدل اوس دلیل به درزه نوي بس دغه دوه صورت شو که سوریدل نه خلاصې او ضروري نو او دا سور شو دلیل درزه دی او کنه سوریدل به ضروري د دې څخه خلاصې نو به دلیل درزه نه دی وګورئ اخجي كم دليل والجواب في السق واشترى العلف محمول دا محمول لعلامه باغ صورت اذا كان لا يجد کله چې دا سلین موندي خلاصې منه دغه رکوبنا اما لصعوبتها یا دا خو سواری سخت را دابا بغیر د سوریدون نه قابو کی او لعجز یا دا سلی عاجز د سنشتله او لكون العلف في عدل یا دا چې دغه غیا په یو سیټ کې دا عدل واحد او کدا بدی بل سړ کې کیننی راوړي واما اذا كان يجد بد منه او کله چې دې سړی مونډلو خلاصې د سوریدلو نو بهم سور شو به رضا ده وللین اعدامي ما ذکرناه يكون رزن زکه وسخو نشته هغه شی چې کوم موږ ذکر کړو کوم چې رضا وي هغه خو نشته او دا بهم پیږي کنه لین اعدامي ما ذکرناه زکه معدوم شو هغه شی چې کوم موږ ذکر کړو ضرورت لہذا يكون رزن دا دغه سره ولګوي دا به څه شي رضا بشي وبس کولې نشي ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له ان يرد ويأخذ الثمن عند ابي حنيفه رحمه الله وقال يرجو بما بين قيمته سارقا الى غير سارق ما تلك بروغريجي يسري غلام واخستلو او مثلا زما سه غلام غلای کړي وغلا لاس کټ کېدل بیو ما به هدایت خرج کو هدایت د قبضین بس قاضي حکم ولګو لاس کټ کې لاس دې کټ کو اوس هدایت دا ویلې شي دا زو واپس کو حکم سره واوري مشتری ته امام سے وای مشتری ته اختیار دی که واپس کوي واپس دی کی خپل پیسې دی والی او کني ځان سره هم د سیسار کی او صاحبین وای نه چې د سی بکای چې کله روغ څومره قیمت یو زر او لا سیکټ شو څومره قیمت یې 800 روپۍ ورکړي زر 200 ورته واپس کی رجوع بن نقصان دی وکي څو کوئی صاحبین او امام سے وای رجوع بن نقصان نه یا دی تو واپس کی او یا دی په پوره پیسو والی په مسله پوه شو
وګورئ ومن اشترى عبدا څوک واخلي غلام قد سرق حال دا چې د غلا کړی وي ولم يعلم به او مشتری ته بدن وی چې غلای کړی دا لکه که ورته پته یو به والی به خو به خبر دی ولی فقط عند المشتري به د مشتری سره قطع وشولا لا سکټ شو له مشتری له جایز ده ايرد و چې واپس کی وياخذ الثمن او ثمن واخلي عند ابي حنيفه رحمه الله عمده مفتى به رائے ده وقال صاحبين فرمای لا يرجو بما بين قيمته رجوع بکی د قیمت د سارقن چې سارق د دې بمنس کې الى غیر سارقن چې سارق نه دغه بمنس کې ما لاس کټ کېدل یاد کړو دا خبر واپس کړي لاس کټ کېدل مو وای چې سارق غلامي دغه څومره قیمت دی چې دغه 800 او چې سارق نه څومره قیمت دی چې زر نو 200 وتی واپس کړي لاس کټ کېدل خبر ورانه وکړه ورېو دا ولا هذا الخلاف اذا قتل بسبب وجد في يد البائع الاكبر وردا صورتم ما په هدایت باندې غلام خرڅ کو او د باندې قتل واجب شوی دی د قتل واجب شوی دی مثلا مرتد شوی او هیڅ څوک وجلې هغه قصاص په نو امام سے وہی ہدایت ہے والا او یا واپس کا او صاحبین وینا د قاتل او د غیر قاتل ریټ به معلوم کو دغه غیر قاتل به سوچ غیسه لیکن بغیر روپی دی واپس کی وعلى هذا الخلاف اذا قتل کله چې دا غلام قتل شي به سبب دی او سبب د وجنا وجد في يد البائع چې هغه سبب د بایع په قبضه کیو ملک او مندل شوی والحاصل لسه لک برو ګره حاصل او نه چول ووري بایع سره غلای کړي وا بایع سره قتل کړي وغه نه پاسه خرڅ کړي دي نو مشتری ته داسې دی لکه عیب چې وتخکار شي صاحبین وي امام سے وای نه چې مشتری ته داسې دی لکه مستحق چې بګی روزي څه بګی روزي او مستحق چې بګی روزي دا عیب نه دی بیا تام دا او که تفرق د صفقې پکې را لرا دي شي یادم نشي او صاحبین وای نه چې دغه کارونه پکې راوتل چې غلای کړي دا قتل کړي دا عیب دی او عیب سره چې کم دی سره د قبضینم بیا تام شوی نوی وس واپس کولای شي نه ولی نشي واپس کولای ځکه د مشتری په ملک کې دی ولانجه پکې بل را لاس کټ شو د مشتری په ملک کې لاس کټ شو یا مشتری په ملک او قصاصا قتل شو واپس کولای شي نشي رجوع بالنقصان دی وکی پتن لګي پوي شوي کنه سم ویل چې امام سے وای دغه کارونه به کړه پیدا کېدل د سټی لکه مستحق شو او صاحبان وای د سیدی لکه چې یا وورا والحاصل انه بمنزله الاستحقاق دا په منزله د استحقاق د امام سے بنز باندې دغه کارونه را پیدا کېدل او بمنزله العيب عندهما ورسدل به لهما د صاحبانو دلیل ووري ان الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل وانه لا ينافي الماليه بای سره قتل کړو بای سره غلای کړو نو د بای سره سبب د قتل سبب د قطع موجود شوی خو بهم غلام خمال له اگر چې د غلام لاس کټ کیږي اگر چې دا بملکیږي قصاصا خو مال خلا دې کنه او مال له چې خرڅ کونو به ټیک شو کنه شو او مستحق چې کړو چې خو پر دې شي خرڅولې هغه ته خو خرڅ به سره ټیکی نه له به ټیک ده په صاحبانو دلیل پوه نه شولې مستحق چې روزي نو هغه کې شی چي پر دې ابا دغه به اجازه موقوفي بلکې هغه بارے کني خرڅ کړي د سره به شوی نه لکه به سره شوی نه او د زمونږ صورت کې چې کم دی دا خو سره د دینه چې غلای کړي سره د دینه چې قتل کړي دي خو به هم دا مال دی به ټیک ده اوري لهما ان الموجود في يد البائع موجود پلاس تبای کې دا سبب د قطع راغلو او د قتل راغلو او دغه هر یو چې دی سبب د قتل دی یا د قطع لا ينافي الماليه د مالیت منافی نه دی وس هم غلام مال له نو که خرڅ کو به څه شولا وشولا فنفذ لك نا عقد نافذ شي بده کی البته دومره د چيپ پکې دی ولی هغه سالم خستلو دغه شینو نه هغه سالم نه دی لکنه متعيب نو بس او چې کله مبیا کې پیدا شي مشتری ته بده ولګي پکې د بای د وخت نه دی خو مشتری په وخت کې پکې راغلی واپس نشي کوله نه به رجوع بالنقصان کوي کني کوي نه رسیبه به رجوع بالنقصان کوي فيرجو بنقصانه رجوع بالنقصان بکې عند تعذر رده کله چې متعذر شي واپس کول ته واپس کول متعذر دي ځکه لاس ټکټ شو
بای خولا روغ لاس ولا ورکړې ودل ته اوس لاس کټ شوی بای روغ ورکړې ودل ته مړ کې خاصه مو بس نه کیږي پته لګي زما خبر پوه شوي کنه وردی دا صورت اله ده چې مشتری په قبضه کې او لاس تکټ شو د مشتری په قبضه کې قصاصا قتل شو اوس مشتری واپس کولای شي قتل کې خو نه شي بلکې واپس کینو هب پکې راغلی لاس کټ شوی ادي د بارے مثال باوري وصار كما اذا اشترى جاريه حاملا فمادت في يده بالولاده فانه يرجو بفضل ما بين قيمتها حاملا الى غير حامل صاحبين سوي یوسلی من زواخ استله بدی سوچ چې حامل نه ده اچ کور درا وسله حامل وا بچی راوړو ملش ولا نو دلته صاحبین امام سره ته تم وی چې دا دلته حکم دادې چې کله حامل نه و دغه څومره قیمتو 100 روپۍ چې حامل و دغه څومره قیمتو 800 تم وی چې ترجو به نقصان دي کې 200 ته واپس کی غلام چې قتل شي لاس کټ شي کې درجو به نقصان شي وصار كما اذا اشترى یوسلی والی جاریه حامله فماتت في يده بيد مشتري بلاس کمړ شي د ولادت د وجنه فإنه مشتري شي دي يرجو دا برجو کوي بفضل ما فزيتي هغه به سو باندې بین قیمتها چې هغه د دې د قیمت په منځ کې دي حاملی په صورت کې لا غیر حاملین صورت کې هغه بغیر بیبتی والی ولو ان سبب الوجوب في يد البائع والوجوب يفضي الى الوجود امام صاحب څه ویلګ متوجه شي د قتل چې کړه دی وخت د چا په ملک او د بای په ملک توجه نه ده د غلای چې کړه دی وخت د چا په ملک نو سبب د قتل د غلام سبب د لاس سکټ کېدلو دا د بای په ملک موجود شوی او مکه سبب مفزي شو د مشتری ملک او لاس کټ شو مشتری ملک او قتل شو نو سبب موجود شوی بای ملک او مکه سبب به موزي شو د مشتری د ملک په صورت کې ملاس کټ کو قتل کو لنجر د چانه جوړ شوی ټوله د بای نه جوړ شوی دا نو روپۍ د خپل ټوله والی او ته وستان لنجر جوړ شوی غلام دې دراله پوه شوی به او ته ګورئ ولو امام سے وی ان سبب د وجوب کده قتل او کده قتلو دا پلاس ته بای کې راغلو والوجوب يفضي الى الوجود او تاسو سبب د وجوب چې دا وجود ته مفضي کیږي سبب چی کنه حکم موجودی نو سبب د قتل حکم یې څوک قتل هغه موجود کو سبب د قطع سرقه حکم یې څوک قطع هغه موجود کو فيكون الوجود او به حکم قانون دای ولې چې تاسو لږ متوجه شئ چې سبب په یک تاریخ موجود شي حکم به 10 تاریخ موجود شي به حکم نسبت هغه یک تاریخ ته کیږي نو لاس کټ کېدل به 10 تاریخ وشو قتل قصاصا به 10 تاریخ وشو خو په یک تاریخ د بای په ملک دار څخه موجود شي نسبت بچاته کیږي ایک تاریخ د دې ته استناد ویل کیږي کا څه وته وي استناد وګورئ جی فيكون الوجود مضافا الى السبب السابق وجود بمضاف في سبب سابق تا وصار كما اذا قتل المغصوب او قطع بعد الرد لکبر وګورئ دی بل مثال امام سے وایي زمنګ زمن ته نظیر بیانو مکانه دی خالد ما غلام پټکو به د دې خالد سره او ته جنایت یو کو مثلا غلای وکړه یا د خالد سره څوک قتل کو به دی غاصب نه ما خپل غلام واپس واغستو مقصود منه تراله اصل مالک تا او به اصل مالک سره ولا سي کټ شو قاضي دي کټ کو اے قصاصا مړ کو نو سبب د چا سره موجود شوی او د قتل او د قطع د غاصب سره توان به غاصب نه لي ولی سبب الته خیالم دې کنه دلته سبب د بای سره په توان دي دیوالي پیسې مشتري دي دیوالي کنه رسېبه وصار كما اذا قتل المغصوب ابدا شي لکه مغصوب چې قتل شي او قطع یا الاس کټ شي بعد الردت بجنایت د شي جنایت کړي د شي جنایت کې وجدت في يد الغاصب چې هغه د غاصب په لاس کې موجود شوی او هغه چې کومه مسله کړي وکنه دا حاملې والا مسله وما ذكر من المسألة ممنوعة هغه موږ نه منو نو کغه اتفاقی و دلیل ولیدنی ولې هغه کوم موږ دا وایو چې کله یو سلی وین زواخستله په دې سوچ چې غیر حامله ده به چر وصله حامله و به چې بچي وشو په دې وفات شوله نو صاحبین وی رجوع بالنقصان نه ټول به دې واپس واري هلته موږ په شان مسله د امام سی وای ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما لکبر وګردي صورت جی ما سه غلام غلای وکړه
توجه ده څه چلو شو پرې بس کار کیږي دا ما سره غلامو غلای وکړه سبب د قطع موجود شو کنه به می بدايت ور خرڅ کو به غلا وکړه دو غلاګانې جمع شولې خو دواړو کې یو لاس کټ کیږي دواړو خونه کټ کیږي څه چلې یار لري کبه صحیح شو ګوري جی بس به وره مسله زما غلامو او غلای وکړه به په هدایت ور خرڅ کو مشتری ملکی دوباره غلا وکړه اوس د مشتری په ملکی ولاس ته کټ شو نو حکم یې سره د صاحبین رای دا د رجوع بالنقصان بکې قشان مسله شو رجوع بالنقصان بکې څه مطلب رجوع بالنقصان چلکا کله لاس غلای نه وکړي څومره قیمت وو چې غلا کړي و څومره قیمت و دې مابین کې کوم فرق دی مشتری به دغه پیسې د باینه والی مخې تیر شوی و امام سبتوي خبره کوي ته وګورئ ولو سرقه کدی غلا وکړه لدی مبيعي غلام پلاس ته بای کې ثم في يد المشتري وکړه او به فقطع بهما او به دوړو کې تلاس کټ شو عندهما صاحبين وي يرجع بالنقصان من برجو کوي كما ذكرنا مخکې ویل کړه رجوع بالنقصان وسله امام سی وي څه وکي وعنده لا يرد امام سی وي واپس کولې نشانه کې مخکې مسله دغه دا واپس کوي به اوس وای نشي واپس کولې نو به مشتری ته نقصان دی مشتری به څه کوي وای د سې دی وکي کبای په راضي به واپس کولې شي بغیر د رضا د باینه نشي واپس کولې او کبای به واپس کولې شي خو کني واپس کوي څه وجه ده وای د مشتری په ملک کې وبلې پکې راغلي غلای کړي دا ځکه نشي واپس کولې کبای راضي واپس کولې شي خو به مشتری ته خو به نقصان دی کنه داغه په ملک کې غلای کړي هغه په جلاس کټ شو خپل ته به ملک هم غلا کړي و نسب کوي وای د سیدی وکیله ولام قیمت دی معلوم کې 100 روپۍ او 0 روپۍ او لاس کټ کېدل چې دي کې نیم دیت راځي د دوړو لاسو پوره دیتي پوره قیمتي غلام کېګا او د یو لاس چې نیم قیمتي نو نیم قیمت د غلام کم شو د لاس کټ کېدو په وجه د سیده کنه او به دا نیم قیمت چې هغه نیمه وجه د بای سره موجوده شوی و نیمه د مشتری سره و نو کچری بای په دې نه راځي چې واپس یې والی نو مشتری دې سی وکی 300 روپۍ دې واپس والی 1000 روپو کې دې 200 روپۍ دې واپس والی په نه شولې په او کبای وته وی چې را کوس راځي مې غلام را کرا او 100 روپۍ وي اوس بچ کوي اوس خو د غلام نیم قیمت کم شوی دی لاس کټ شوی نیمه وجه د بای والا و نیمه د مشتری والا نو بای دې ته پوره پیسې نه ورکي 3 ربع پیسې دې ورکي او 1 ربع دې ځان سو ساتي ځکه 1 ربع دغه په وجه نقصان پکې راغلی نو 200 روپۍ دې ورکي او 200 دې ځان سره وساتي په نه شولې به پته وګورئ وینده امام سے بنی ځوان دی لا يرد واپس کول نشي بدون رضا البایع بغیر د رضا د باینا ولی هب پکې راغلی موږ پرون درس کې ویلو کنه چې کله مشتری قبضه کې به کې براشي به واپس کوله نشي بغیر د رضا د باینا للعيب الحادث او يرجو بربع الثمن مشتری دي ته ربع ثمن والی کنه وان قبل او غلام قبول کو بایع را کړل ټیک ده نفع بثلاثه ارباع ندري ربع روپۍ دی واپس ورکی ولی لان اليد من الادمي يد ادمي ده نسب فی نیم قیمت لري وقد تلفت او دا لاس هلاك شو د څو جنایتونو بالجنایتين دونه وفي اهداهما الرجوع نوس خدا په یو کې برجوع کوي نوس فیتنسب وقيو بنیم کو یعنی نیم کې برجوع کوي یو لاس معنی نیم کې برجوع کوي خو هغه کې هم نیمی لکه کې نیم بای سره پیدا شوی نیم مشتری سره په نه شولې په دغه طریقې شو ولو تداولت الايدي ثم قضي في يد الاخير رجع البعض بعضهم على بعض عنده الاكبر وګره دغه غلام
کوم چې موږ مثال کې ویلو ما سره غلا کړی و هدایت سره موکړه به هدایت په یوسف باندې خرج کو به یوسف په ادریس باندې خرج کو به ادریس په خالد باندې خرج کو ګڼو به یې کې وشولې اوس به څه کو نو کله چې مبیع کې مستحق روز یل ته قانون دای کشل به شي امکانه ټول به وبس کیږي او شی خپل مستحق ته ملاويږي هر یو کس به د باین خپل پیسې لی حتی ولني باین به پیسې واغستل شي پوه شوي په دا بچا کې و استحقاق کې او عیب کې مثلا مونږ ویلې ده چې ما به هدایت باندې غلام خرڅ کو هغه کې او هدایت مخ کې خرڅ کو هي بلانو لیدل خو مخ کې خرڅ کو اوس رجوع کولای شي نشي کولای مخ کې ویلو بایو ته ویلې شي ما بنو بس کړی وای کنه یار قسم یاد ده مخ کې خرڅولو سره رجوع بالعیب به کولای نشي او دی کارتا دا غلا کول بای سه کړي او به د مشتری سه وکړه دي ته امام سه استحقاق وي ویلو استحقاق وشان دي لہذا کار څومره به شي او بس بشي او صاحبین نو ته څه وي وي هغه وي یا بای وشول او پسې ما وسینه شي کولای سبق یې وګورئ ولو تداولت الايدي کچری دی کې لاسونه مختلف شوي یعنی مختلفه بې شوي ثم قضى في يد الاخير باخيري کس خالد سره ولا سکټ شو رجع البعض بعضهم على بعض رجو بکی بایعين بعضی ببعض امام سے بنزمانه لکه استحقاق کې دغه مسله ده وعنده ما يرجع الاخير ولا بایعه اخیره بسره خپل بای رجو کوي څه مطلب دا خبره مې کلانه وکړي ادریس اخیره کې خرڅ کړو بچا باندې خالد باندې نو ابجن غلامه به خرڅ کړو دا سی ابجن غلام چې هغه داغه لاس کټ کېدل مستحق شوی واجب شوی او د خو سالم اخیستلو مونږ ویلی وختي چې سالم پزرو او چې مستحق د لاس کټ کېدو 500 روپۍ به تیوالی تماما نه ابجن نه خرڅ کړي دي چې خالد مخ کې نه دی خرڅ کړي چې د رجوع ختم شي نه دا رجوع کولای شي او د نورو مشترینو هم کې خرڅ کړي دي هغه رجوع نشي کولای دا خبره مخکې نه وکړي وانما يرجع الاخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه بده کې هر بای په خپل بای باندې رجوع نشي کولای ځکه هر بای په بيع سره خپل رجوع ختمه کړی دا او اخیری لانه لانهم بمنزله العيب ده بمنزله دی عيب ده وقوله في الكتاب ولم يعلم المشتري يفيد على مذهبهما لکبر وګورئ من کتاب کې دی ویل مشتری ته پته نه و چې د غلا کړی دا مخ کې خرڅ کو دا د صاحبانو بنې صحیح کیږي ځکه صاحبین وې دغه غلا کېدل د بای ملکی سبب موجود د قطعیت دا عیب دی غوي عیب کې دا قانون دی عیب کې کو ته پته و چې عیب دی او به خرڅ کو به خو هیڅ نشي کولای او کو ته پته نه و به خروج به نقصان کولای شي خلمو امام سے بنزي ته ضرورت نشته ځکه امام سے بده څه وي استحقاق وي استحقاق حکم داري چې وسري مبيع واخص لك ورته پته و چې برادای دا او مخکې خرڅ کړه او کو ورته پته نه و چې برادای دا مخکې خرڅ کړه بر صورت تر څو بس کیږي امام سے بنسبت کې دي ته ضرورت نشته لري چې علم یې راغلی او د بین مخکې او کنه راغلی د تب کې ضرورت دا خو سم استحقاق دی که سم وبس کیږي ما خپل په نه شولې دا قول په کتاب کې یعنی امام محمد رحم الله ذکر کړو قول امام محمد رحم الله په کتاب کې چې ولم يعلم المشتري يفيد على مذهبهما وجه لان العلم بالعيب چې دی کنه عيب باندې علم راغلی او مخ کې خرڅي به وبس کولای شي رزم به دا رضا ده او که علم پر راغلی چې پر دې دی او مخ کې خرڅي به هم وبس کیږي ولا يفيد على قولي في الصحيح ولان العلم بالاستحقاق چې علم بالاستحقاق راشي شی پر دې خسته دي نو او به مخ کې خرڅ کې به هم رجوع وکیږي لایم نو رجوع درمانه نوي قال قدري ملاوي ولې څه وګورئ انتهي اسانه مسله ده یو مشتری مبيع واخستله او بای او تویل یا بای ته مشتری ویل چې څومره عیوب پکې دي ټولو نه بس مړه بری زما بازار شوله سره د ټولو نقصانات خلک دې کوي کنه هم ته نن سبا بایم وې لکه وسې چک غره به بس نشته دا نن سبا چې کومي به کی کنه دکاندار لیکلی و بس پکې نشته لیکلی کړي یا د تسباوي و بس پکې نشته نه دا اصل کې عمده مساله ده چې د عیب نه برات کوي وای وګوره وس وخت شوای له واپس نه شي پس کولای نه شي دا ټیک ده شرع وګوره ومن باع عبدا سو غلام والی ورشرط البراءه او براءت شرط کی
من كل عيب المرأة عيب پکې و بس نه به واپس کوم عيب هي وته وي عيب هم پکې و نه به واپس کې نو فليس له يرده بعيب عيب سره نشي واپس کوله او کټول عيبونه نشمارلي وي نه دي شمارلي وي لم يسمي العيوب بعددها اگر کټول نشمارلي دا عيب دا عيب دا عيب امام شافعي رحم الله فرمای وای دا برأت د عيوبونه ټیک نه دي ځکه وي عيوب خو مجهول دي او دې کې خو مالک جوړول دي او مجهول شي کې مالک جوړول چې دا صحیح نه وي ځکه دې کې ابرا ده ابرا مشتری بای ته وي مړه واستمې بریک للی نه درته واپس کومه ته مې څه کړلې بریک للی که هر قسمه یې پکې او ابرا کې خو مالک جوړول او مالک د مجهول شي دا صحیح دي څه وي ګوره وقال امام شافعي رحم الله فرمایي لا يصح البراءه براءت نه صحیح بنا على مذهبه دا خبره مسألة دغه په مذهب بنا د مذهب سره شان الابراء عن الحقوق المجهوله لا يصح ډیر اسانه خبره د منګه ګرانه کړله هغه وې د حقوق مجهوله او نه ابراء ټیک نه ده اوس دا عیب دی مشتری دی واپس کی دا عیب دی مشتری ته حق دی واپس دی کی دا عیب دی مشتری ته حق دی واپس دی کی دا حقوق دی کا ده په وجه خو مجهول دی او د حقوق مجهوله او نه ابراء دا ټیک نه ده نو بای ته وي بز ټیک د بری میکللې دا صحیح نه ده دغه قانون دی د حقوق مجهوله او نه ابراء نه ده صحیح هو يقول هغه ويقول ان في الابراء معنى التمليك دا خبره مې په وختي کړې و ابراء کې غوړه تملیک معنی ده ايو سره د مجهول شي مالک جوړې دا صحیح ده نه ابراء د حقوق مجهوله او نه کول دا مالک جوړول دي د مجهول شي حتى يرتد بالرد تملیک معنی په کې ذکر یو سره ته بریکې او هغه یې نه بریکېګم نه داستا بریکېدل رد کیږي دا دې خبرې دي چې دې کې ملک دی ما په خپل پوهه نه شولې زدا خالد دی شي مالک جوړو مودا وې زینا علما کولې شي کنه دا رد کولې شي کني شي کولې شي تملیک دی امام شافعي رحم الله ابراکم کې وسره څوک د وڅ شنه بریکې هغه یې نه بریکېګم لہذا نه بریکېږي دا ابرا رد کیږي نو معلومي کې ابراکم ملک دی ځکه دا خو د ملک صفت دی پرد سره رد کېدل او دې کې راځي حتی يرتد تدې چې رد کېږي پرد سره او تملیک د مجهول لنډدار چې ملک پکې رااله تملیک د مجهول دا صحیح نه دی ولا نامو توایونه چې انتهي مزیدار ده حناف قاعده ذکر کېږي دلته اوري ان الجهاله في الاسقاط لا تزيل المنازع وليس جهالت په تملیکاتو کې مفزيل المنازع وي په اسقاطاتو کې نه ونه رسیدلې عدل تقیسه په اسقاطاتو کې دا هدایت مشتری ماته وي بای مړه چي پکې ټول نه بری ځما ځای کاوه دا خو اسقاطات دي اوس کوم دې مجهول لې دي کنه اسقاطات دي جهالت په اسقاط کې د موزیکی کې نمونه ځایتا وین کان فی ضمن التملیک اگر کذبن کې تملیک هم وي خو مقصودا هغه اسقاط دي ولی وجه دا د مونږه اوس دا ډېر اهمه مسله ده بای په تملیکاتو کې جهالت مفزیل المنازعوی او په اسقاطاتو کې نه دي څه وجه ده وایي چې په تملیکاتو کې وته وسړی مالک جوړې نو اوس مجهول لري کوم شي مالک جوړ کې اسقاطاتو کې څوک مالک جوړولي او ساقطولي بس د ټولو مجهول شو شي نه تانه ملل کړ تانه ساقط شو څه خبر هو کنه چې لنجنه جوړيږي چې دینه ساقطو مو دینه نه ټول نه ساقط لعدم الحاجه الى التسليم هل تسليم ته حاجت نوي فلا تكون مفسدا ام فساد پیدا کون کې نه جوړيږي ويدخل فيها تاسو به شو خپل مسله له بس راشي د امام ابو یوسف رحم الله رائے دا چې دی بای څه ټیم کې ورته ویل چې څومره یو پکې دي کنه د دې نه غوړې به بری ما مشتری ته ویل ټیک ده د دې خبرې نه مخکې کوم یو اغه نه هم بری شو بای او که دین رست پیدا شو د قبضې نه مخکې اغه نه بای چې بری دی مشتری و بس کوله نشي د غنور او یو په وجه امام محمد امام ظفر رحم الله وی کله چې د خبره کوله کوم یو په اغه نشي و بس کوله او د خبرې نه بس قبضې نه مخکې کوم یو پکې رال دا قد نه پس سی وایا او د قبضې نه مخکې بغي بس کولای شي وګورئ ويدخل في هذه البراءات كداخل العيب الموجود كله شاقت كاو والحادث قبل القبض او دا قد نه پس د قبضې نه مخکې چې کوم پیدا شو ټول ته شامل له في قول ابي يوسف رحمه الله دا مفتى به ده وقال امام محمد رحمه الله فرمى لا يدخل فيه الحادث وهو قول ظفر كم چې د قبضې نه مخکې دا قد نه پس پیدا کیږي به داخل نه ده لہذا بدغه شان يبند به وبس کولای شي دلیل څه پیش کړي لأن البراءة تتناول الثابت براءت خو هغه شی ته شامل وي چې کوم ثابت وي
نو عقد په وخت کې چې کوم عیوب موجود براءت د هغې نه ټیکو او کوم چې وروسته پیدا کېږي خو ثابت نه و نو براءت هم ټیک نه دی ځکه براءت چې دی دا شامل چاته ثابت تا دا د دې نه پس چې کوم پیدا شوی خو ثابت نه ولی بی یوسف رحم الله امام یوسف رحم الله وی ګوره مقصود دا دی د بای چې د بای لازم شي او مشتری په عیب باندې واپس نه کی مقصود دا دی دغه مقصود ته چې ګوره ټول یو ته شامل دی ان الغرض چې الزام العقد عقد لازم ولي باسقاط حق بدی طریقه چې د مشتری حق ساقط شي ان صفت السلامتنا چې مشتری دانو وي چې ما حق خو په سالم کو دا سالم نه دی مقصود دا دی بس صفت سلامت ملامت پرې دا تین شي واپس کوله وذلك بالبراءه او دا لکېږي کنه چې عقد لازم شي چې موجود تم شامل شي برات راشي او حادث تم شي لہذا ټول ته وي دا مفتابه راي ده